ګرانو کتونکو، زه وحید خان تاجک یم. په شونټاله سمرباغ کې یو ډېره ناکاره پیښه رامخې ته شوې ده. د ماشوم سره د بدفعلۍ په الزام د پنجاب یو وګړی هغه نیول شوی دی او په حوالات کې بند دی. د دې پیښې درې اړخونه تر اوسه رامخې ته شوي دي. په دغه درې واړو اړخونو زه تاسو سره خبرې کول غواړم. اولی چې کوم اړخ دی هغه سټیټمنټ دی چې کوم په اف آی آر کې ورکړی شوی دی. دغه ملزم چې نوم یې ناصر دی، د والد صاحب نامه یې محمد اسلم او د پنجاب اوسېدونکی دی، د ضلع اټک د تحصیل جوند د کلي ماړي. دی شونټالې ته راغلی دی د موټر سایکل باندې او هغلته په جومات کې چې دی نو دی قرآن مجیدونه چې کوم ضعیفه وي نو هغه ریپیر کوي، د هغې مرمت کوي. په دغه جومات کې د یو ماشوم سره بدفعلي کړې ده. دغه ماشوم دغه نه وروستو کور ته تللی دی او کور کې چې دی نو حل ویلی دی او د هغې نه وروستو زنانه خپل نارینه خبر کړی دی، یعنې د ماشوم مور د هغه پلار ته ویلي دي او پلار یې سره د نورو خلکو راغلی دی، سړی نیولی دی او پولیسو ته یې حواله کړی دی. دغې نه وروستو ماشوم هسپتال ته بوتلی شوی دی. هغلته د هغه ایم ایل سي تیارولو لپاره کار روان دی. چې کوم د هغه اولنی رپورټ دی نو د هغه دا دی چې د مالوچو نمونې اخیستی شوي دي د ډي ان اې لپاره، پولیسو ته حواله شوي دي. پولیس به هغه مخکې د ډي ان اې دپاره لیږي او دا به را روان وخت کې ثابتېږي چې آیا د سره بدفعلي شوې ده او که نه ده شوې. دغه د ډي ان اې د رپورټ نه پس به بیا خبره په ډاګه کېږي. خو د هسپتال ذرایع دا وایي اوسه پورې په دې کیس کې چې کوم پیشرفت شوی دی نو د هسپتال ذرایع دا وایي چې یاره په هغه باندې فزیکلي کوم داسې نشانونه چې کوم نو هغه هم موجود نه و. دا د ذرایعو خبره ده. لا فی الحال د دغې کوم تصدیق د آفیشلز لخوا په مکمل توګه یا آفیشلي هغه نه دی شوی. د دې پیښې نه وروستو په سیمه کې شدید غوسه ده. د سیمې سیاسي خلق هغه یو وخت هسپتال ته ورمنډه کوي، د هغه ځای نه معلومات راخلي، بل وخت حوالات ته راځي او په دې دي چې اوس وکوسه. خو به هر حال د دې پیښې چې کوم درې اړخونه دي نو لومبی اړخ ما تاسو سره شریک کړو چې ملزم محمد ناصر ولد محمد اسلم چې د پنجاب اوسېدونکی دی، شونټالې ته یو جومات کې ناست دی، قرآن مجیدونه فروخ کوي، خرڅوي او مرمت کوي. ماشوم ورته راغلی دی او هغه په جومات کې ورسره بدفعلي کړې ده. دویم اړخ چې د دې پیښې دی نو هغه دا دی چې دغه ماشوم چاړه دی. دا د 14 یا د 14 کالو دی. دا ماشوم کور ته تللی دی. چاړه د څه ویلی نشي نو کور کې مور دا ماشوم لمبی کپړې ترېنه ویستلي دي، لمبولی دی، کپړې ورله وینځلي دي. نو هغه دوران کې ترېنه مور تپوس کړی دی نو دا ماشوم ډېر زیات پریشانه دی، جاړي هم. نو مور دې تپوس کړی چې دا ولې؟ نو اشارو په هغه یې خپله مور پوهه کړې ده. مور یې تللی ده، پلار یې په کلي کې دیاړي کوي، دیاړي مار دی، غریب سړی دی، هغه ته یې ویلي دي او پلار یې د کلي نور خلک ځان سره راټول کړي دي او د جومات نه یې سړی نیولی دی او پولیسو ته یې حواله کړی دی. د هغې نه پس سیاسي خلک هم خبر شوي دي او هغوی د دغه کیس پیروي کوي. لږه شیبه پس کیدای شي یو پریس کانفرنس هم د سیاسي خلکو لخوا وشي. دا په جندول کې لومبۍ پیښه نه ده. په تېرو څو میاشتو کې دا درېیمه پیښه ده چې راغله، باقاعده په میډیا ریپورټ شوه. د هغې نه مخکې د مدرسه کې یوه پیښه، هغې نه وروستو بیا د خزانې په کلي کې یوه پیښه د ماریا ماشومې سره او دا اوس په شونټالې کې د 14 کلن یا 14 کلن چاړه ماشوم سره. ما نه تاسو سره د ماشوم نوم ووایو، نه مې در سره د پلار نوم ووایو او نه مې در سره په شونټالې کې دغه جومات یا د دغه کلي نوم ووایو. دا به فی الحال لږ د کلي علاقې د هغه په خاطر لږ وخته پورې چې د نو دغه رنګې د میډیا نه لږ سایډ ته ساتو، چې کله ضرورت رالو او بیا خلکو مناسب ګڼله نو دغه نومونه به هم تاسو سره شیر شي. په دې پیښه کې دریم چې کوم روح اوسه پورې دی نو هغه ډېر بهترین دی. هغه دا دی چې کله هم داسې شدید غم او غوسه په عوامو کې وي نو عوام قانون په لاس کې اخلي او د عدالت نه د قانون نه مخکې فیصله کوي او ملزم چې دی نو ډېر شدید هغه خبره چې وهي ټکول وهل ورسره کوي. خو د شونټالې سیمې خلکو دا ثابته کړې چې پوره من شهریان دي، دغه رنګې په قانون په عملدارۍ یقین ساتي نو هغوی ملزم نیولی دی، پولیسو ته یې حواله کړی دی. دا د شونټالې د خلکو ډېر بهترین کار کړی دی چې د علاقې د خوا یې دا ثابته کړله چې موږ په قانون باندې، په عدالت باندې، په پولیسو باندې، په دې نظام باندې یقین ساتو. اوس د قانون
د پولیسو د عدالت او د دې نظام اولنۍ ذمہداري دا ده چې دغه ملزم ته قرار واقعي سزا ملو شي. دا د نورو لپاره د عبرت نشان جوړ کړی شي او که فرض کا دا ملزم د عدالت لخوا خوشي کولی کیږي پرېښودلی کیږي یا ورسره څه قسمه رعایت کیږي یا د پنجاب نه کومه رسوخ استعمالیږي او د هغې په بنیاد دا ملزم د دې ځای نه لرې کیږي، عدالتونو نه وځي، جیلونو نه وځي، یقینا چې بیا به نیکسټ ټایم د سیمې خلک په قانون باندې هم دغه رنګې بروسه نه کوي، په عدالت به هم بروسه نه کوي او نه به دغه هغه خبره انتظامیه بروسه کوي. نو دا کړه امتحان اوس د عدالت او د پولیسو لپاره دی چې هغه زر تر زره په دې کې کار وکړي. لږه شیبه پس د سیمې سیاسي خلک هم راټول شوي دي او دا اطلاعات دي ما سره په رابطه کې دي چې هغوی هم په دغه حوالې سره پریس کانفرنس کوي چې دا ملزم چې کوم دی زر تر زره دته ورکړی شي سزا. خو ما تاسو سره یو خبر وکړه چې دا هسپتال زرای دا وایي چې په هغه باندې کوم فزیکل اپیرنس موجود نه دي په ماشوم باندې. دغه چې کوم انیشل ټیسټ وي هغه وشو او سواب یعنی معلوچو په زیرت نمونه اخیسته شوی، پولیس ته حواله کړی شوی دا هغه به زی د ډي ان اے ټیسټ لپاره غي نو پته لګي. خو ولی دا چې کوم فزیکل اپیرنس ته موجود نه دي نو دغه حواله سره هم زرای دا وایي چې دا ماشوم کور ته تللی دی، مورې لمبولی دی، کپړې ورله بدلې کړي دي او کپړې ته نه وینځلې هم دي. نو چې کله یو ماشوم ولمبېږي دغه په وجود باندې که څه نښه نښانه وي هغه هم ختمه شي، که کپړې باندې نښې نښانې وي هغه هم ختمه شي. دغه مور خو په دې کیس نه وه پوهه چې په دې کې به دا کپړې دا نښې نښانې ډېرې مهمې وي دا په کار راځي. خو به هر حال ځکه فزیکل اپیرنس موجود نه دي چې هغه مور چې کوم دی نو ماشوم لمبولی هم دی او کپړې ورته هم بدلې شوي دي. خو ماشوم ټارچر شوی ضرور دی، یو ذهني معذوره ماشوم چې چاړه هم دی علم نشي ویلی خو د هغه سره داسې جومات کې بدفعلي کول هغه ټارچر کول که فرض که بدفعلي ورسره نه وي شوي هم دا خو به را روان وخت کې ثابتېږي چې شوي که نه، دا خو که نه وي شوي هم ټارچر شوی ضرور دی. نو د یو ماشوم ټارچر کول هم په خپل ځای یو جرم ضرور دی. یو ماشوم سره د بدفعلۍ د پاره زور کول هغه په زور رانیول دا هم په خپل ځای باندې یو جرم ضرور دی او د ځای خلق دا وایي چې دغه جرم دغه وګړي کړی دی ځکه چې ماشوم د ژړا په حالت کې شدید ذهني کوفت کې په ذهني پریشانۍ کې مبتلا او تر اوسه پورې جاړي. دا تر اوسه پورې چې کوم معلومات را مخې ته شوي دي هغه ما تاسو سره شریک کړل.